روان دور د ګرانې دی او په دې دور کې خېټه مړول هم لوی جهاد دی. مهنت او حلال رزق ګټل لویه کارنامه ده. د مهنت او مشقت دغه کارنامه د تحصیل کاټلنګ کوی برمول غرایزي علاقې سره تعلق لرونکي استاد زمین خان هم د شپونکي په شکل کې ادا کوله او د بیزو کنډک یې ساته. خو له دې غریب بدقسمته ته دا پته نه وه چې د هغه د بیزو په کنډک په یو داسې خونړی ځناور راپېهېږي چې د ده ساتلی شوي 15 کم 10 بیزې یې ماتې څه کړې چې ټولې بیزې یې ورته د خاورو د لاندې کړې او هغه عمل یې ورسره وکړو کوم چې ستاسو د وړاندې دی. تا زمین خان په خپل فریاد کې وویل زه ډېر غریب یم یاره څه وکړو کار دغه را سره وشو خو د حکومت را سره سینداد وکړو چې ډېره به غوره د دې علاقې په غرونو کې هر قسمه ځناور چې په هغې کې خونړي ځناور په زیات مقدار کې دي چې له وجې یې ځایي غریب ولس ته لویې مسلې رامخې ته دي. خو حکومت دې طرف ته مکمل پاملرنه نه کوي. د غریب سړي د خولې نواله ترړل د هغه د قتل برابر وي. تاج زمین خان هم خپل معاشي قتل د خپلو سترګو وړاندې ولیدو. تاج زمین خان د تحصیل کاټلنګ تحصیل عهدهدارانو په شمول صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دوی سره د لاس امداد وکړي شي چې دا غریب یو ځل بیا د خپلو بچو د کفالت جونګړه روانه کړي. د کیمرامین منصف یوسفزی سره خالد اقبال، تحصیل کاټلنګ، مردان.